أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة. إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بثا فكان هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثا. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. الحمد لله والسلام على عباده الذين اصطفى. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سورہ واقعہ مکی صورت تے آخرت بارے کے ذکر دے او دا آخرت ډیر بهترین طریقې سره منظر کشي کړي دا د دریو ډلو تقسیم د آخرت بارے کې په سورہ واقعې کې او بیا په آخري حصے کې انسان ته احساس ورکول دي چې ته دوباره پیدا کول ستا ګران دی او کا داسې چې الله پیدا کړی و دا دي. او بیا الله تعالی د قران کریم باره کې خبره کړې ده چې دا قران کریم چې دی باندې تاسو سستی کوئ یا دې تاسو وګ نه دی یا دې باندې عمل نه کوئ نو دا نور کارونه تاسو لپاره آسان دي او که ګران دي نو دغه کار ګران دی. نو تاسو وسوره ان شاء الله الله تعالی دې تاسو په دې باندې کوی کی او الله دې عمل کولو توفیق راکړي. بسم الله الرحمن الرحیم. اذا هر کلا وقعت الواقعة وقعت ارکلا چه واقع شی الواقعة واقع کی دن کے یعنی الویا واقعہ چه خامخ واقع کی دن کی دا او هر کلا چه اغا واقع شی قیامت تا اشارہ دا لیسا نشتا لوقعتها دا اغی واقع کی دو دا پارا کاذبا دروغ یعنی اغا دروغ واقع ندا ادر اشتیا واقع دا کی بخامخا خافدتن اغا برخکت کی رافعتن او شدب کی یعنی دا ورزا رخکت کون کی هم دا او دا ورزا اوچتون کی هم دا. بعض خلق دا غی حیثیت دا غی مقام دا غی مرتبہ دنیا کے بعد غی دیر اوچت گن لے کدل تو دا قیامت برد با غی لاند را اغور دی ذلیل بھی کی بیزت بھی کی خوار بھی کی لکه مثلا کافر شول بیا گناہگار شول متکبرین شول دا دنیا بادشاہان شول دنیا کے آغا عزتمن خلق وی آئی پی گن لے کی دا قیامت برد با غی را اغور دی او ذلیل بھی کی خوار بھی کی. او بعض خلق وہ اچت کی لگا عاجزان مسلمانان مسکینان غریبان چاگا دا اللہ تعالی منون کی بھی او دا اللہ تعالی من ایمان رون کی نو دا کسان با اللہ تعالی دا قیامت دا غورت حساب کتاب برا اخی جی اچت بھی کی اللہ تعالی دن تاسو وامنگی خلق کی راولی. اذا ہر کلا رجت الارض ہر کلا رجت چی اخوزا ولیشی زلزلہ پراشی اوڑا کولیشی اتاوشی دا ټول معنی دي سره مناسب دي. الارض د ازمکا رجا پسخ خزول سره شدید ترین جټکې سره ارتاو کله شي د ازمکا او دا متوسط بګام ویلي چې شی خپل مدار کې رواني گردش کوي چې کله هغه مدار هغه ختم شي نو چې کم هغه تویدون کوي یا بالکل لا ټوغون ته اوتوي پچورلی کې داسي نو دا غره د هر شی به مات را مات شي او د هر څه به ختم شي.
بیا بس چلو شي فکانت نشیب هباء لګي دولا گرد و بست او هر کلا و بست او زر بشي زر بشي الجبال غرنا بس او پورا رزق دو سرا و بلوزی ختم بشي و بست الجبال بس او زر بشي زر بشي غرنا بس او پورا رزق دو سرا لگا گلا فرمای اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها مخکې راځي او په ټوله اخیری سوراتونه تقریبا همدا غي مضمون دي همدا بحث ته ټول اخرت فکر جوړول دي دا انسان په ذهن کې فکانت نشیب دا غرونه هباء لګي گرد غبار منبثا داسې لکه التون کوي خواره ور یو شی لکه دوله وکي نو هغه دوله په پزما کې پراته وي هم نو ته حیثیت وي او چې کله دا په هوا کې ولزي نو دا هغه تقریبا هغه حیثیت هم ختم شي دا مضبوط غرونه درانه غرونه دا بداسي شي لکه دوله چې شي یو گرد غبار او چت شي یا دوړو یا مثلا د نور گرد غبار وکنتم او شی بتاسو ازواجن دلی ثلاثه درې تاسو ټول خلق په پدرو ډلو کې تقسیم شي او دا د قیامت مختلف مناظر الله تعالی بیانوي او دا ټول په واقع کیدون کې دا ټول خدا ورځ به وګدوي دا هر کیفیت په انسان باندې برازي دا یو کیفیت دا دی چې کله دا قیامت قائم شي نو تاسو اے انسانانو درې ډلو کې به تاسو تقسیم شي اوس دا درې ډلو الله تعالی بلا بیان کوي فاصحاب المیمنه بس هغه چې خلاص ولدي ملګری د خلاص ولا فاصحاب نو ملګری المیمنه د خلاص ولا ما اصحاب المیمنه او ته خبرې چې شریدا خلاص ولا یو معنا دا د اسانه معنا هم دکدا او یو معنا بل مفسرینو کړی دا فاصحاب المیمنه بس خلاص ولا ما اصحاب المیمنه څومره خیستری د خلاص ولا څومره خپل دي د خلاص ولا څومره بهترین ډله د خلاص ولا خلاص نه مراد هغه دي چې هغه تعامل نامه په خلاص کې ملاوي شي عام نکان خلق واصحاب المشأمه او غفلاس ولا ما اصحاب المشأمه او ته خبري څه شي دي دا چپلاس ولا غفلاس ولا یو معنا دا بل معنا مړو بری غوندې دلتم کوا واصحاب المشأمه او غفلاس ولا ما اصحاب المشأمه څومره بد دي دا بد غفلاس ولا دې ته بالنامه په چپلاس کې ورکړل شي والسابقون السابقون او مخکینی خلق مسابقه کوونکی خلق وړاندې کیدونکي خلق په دې باندې کې مفسرینو اختلاف ته او اختلاف د واقع ده معنی کې اختلاف نشته واقع کې اختلاف ده لکه مثلا بعض خلق وایي چې دینه مراد صحابه کرام دي خبره ده هغه اولینی دي هم دي او په ایمان کې مونږ مخکینی دي او د ایمان درجه هم غنو چته ده بعض خلق وایي چې نه دا به تر قیامت پورې خلق وي خدا به مخ کې ډیر وو ورسته بلګ وي دا هم صحیح خبره ده بعض خلک وایي چې دا په مانځ کې نور نه مخ کې کیدون کیدي دا هم صحیح خبره ده بعض وایي دا په جهاد کې نور نه مخ کې کیدون کیدي دا صحیح خبره ده چونکه حالات دي حالات د جهاد راغی اعلان د جهاد وشو نو بل چانه مخ کې کیدون کې د انفاق فی سبیل الله اعلان وشو د بل چانه مخ کې کیدون کې د مانځ اذان وشو بل چانه مخ کې کیدون کې بل سره مقابله کوي په مخ کې کیدو کې او هغه نکی کولو کې مخ کې کیدون کې مسابقه کوون کې مقابله کوون کې لکه څنګه چې الله تعالی سوره آل عمران هم دا خبره کړې ده چې سابقوا الی مغفرة من ربکم منډه وهي تیز لاړ شي مقابله وکړي د څه طرف ته د جنت طرف ته او بل ځای فرمایي فاستبقوا الخيرات بیړه وکړي مقابله وکړي مسابقه وکړي یو بل مخ کې شي په څه کې په نکیانو کې نو والسابقون او مخکې کیدون کی خلق وړاندې کیدون کی خلق السابقون هغه وړاندې کیدون کی دي ان څنګه د دنیا کې دي او د غرانګي په آخرت کې هم وړاندې کیدون کی وي یا مغه سمانه کوا وړاندې کیدون کی خلق څومره خسته دي دا وړاندې کیدون کی خلق دا بدرې ډلې شي و دا درېمې ډلې الله تعالی تفصیل بیانوي چې دی انعامات وسوي اولئک همدغه خلق دي المقربون دا به مقربی د الله تعالی د پاره درباریان وي د الله کابینه کې وي د الله تعالی نږدې و نه وي لکه څنګه چې دیو بادشاہ په دربار کې وزیران هغه سره نږدې ناس دي ان دا د الله تعالی اټولو نه نږدې ترين جنت کې وي الله تعالی سره ټولو نه بره مقام وي د پاره
مقرب وي د الله تعالی د پاره فی جنات باغونو کې بوي النعیم نعمتونو نډک د نعمتونو نډک باغونو جنتونو کې بوي دا ثلتن یو ډله بوي دا من الاولین د پخوانو خلقنا یعنی دا نکی کی مقابله کوونکی دا اول کی وډیرو څومره چې قیامت ته زمانہ او د عمر ورسوسی عمره د خلق په نکو کی کمیږي لکه نن سبا تقریبا هم د کرانګي راو 13 کال دنا زیات وو او شل کال مخکې غنا زیات وو او زر کال مخکې غنا زیات وو نو دا بدله بډو بنونه بډیوي وقلیل او لغوی من الاخرین د رسل خلقنا علی سرر تختون باندې بوي او پلنګونه ته هم لکېږي سریر پلنګ ولکېږي تختونه پلنګونه کم ځکه چې د دې ناس ته بهترین ځای وي هغه باندې بوي موضونتن د سرو زرونه باندې شوی به د دې دا کټونه بوي دا پلنګونه یعنی د دې هغه مزي د دې هغه بون چې کم ده دا به د سرو زرو وي سو متکئین تکبل غولی وی علیها باغ باندې متقابلین یو بل ته مخامخي یو بل ته مخامخ اده غب شپ د پاره خبره اترې د پاره خایس د پاره یطوفو ګرځي را ګرځي و علیهم بدوی باندې ولدان الکان مخلدون چې همیشه به الکانی دغه یو عمر به ختمي کینا د دې خدمتګاران پرونه غبره کی خبره شي او غلمان باقواب بگلاسونو سرا ان الکان سرا بگلاسونه بوي و اباریق او جګونه بوي هغه سرا وکاسن ان واړه پیالي او د اورو پیالو کې غټ شیونه اچون کې د هغه نو چګمویل کېږي ترماسمویل کېږي د عربو کیو سیستم د هغه دله ورته ویل کېږي هغه ویل کېږي هر هغه شی چې په وړو پیالو کې ادا غټ نه اچول شي او دیک ته هم ویل کېږي وکاسن او کاسي یا جامونه ګلاس ته هم ویل کېږي کاسم ګلاسونه ممعين د شرابونه دا به د هغه مختلف انداز وي وړ ګلاسونه غړ ګلاسونه لکه څنګه چې سړی مل مسجد ته لاړ شي یا چا مل مسجد کوي ځنه باقاعده د اوبو لپاره ګلاس وي ځنه باقاعده د هغه کول ډرینګ لپاره ګلاس وي یا خوشینو لپاره همدارنګه په دې کې مختلف انداز وي دا غي او دا به تقسیمون کی دا الکانو سره وي او په دې باندې بغرزي راګرځي لا يصدعون سر درد بنه پیدا کیدا دا شراب د سره په دې باندې سر دردی باندې راځي سر کې به ور باندې هغه کیفیت نه راځي چې هغه بنیاد باندې د شراب او پسکلو بخیمانی عنها د اغینا ولا ينزفون او نه په دې باندې مستی راځي نشبهم ناراضي چې بیا اول فول وای او غړي وړي وای بیا عقل بنه ختمي کی دا غي سره وفاکهه او میوي بوي مما دهغنا يتخيرون چې دی خوخی دی کې میوه سره لګيږي دی چې کوم خواهش د میوه هغه به دې ملاوي کې دي جنتیانو ته دي اصحاب دي سابقون ته ولحم او غخا طير د مرغانو مما دهغنا يشتهون چې دی خوخی د مرغانو غخا لکه دا د نور غخو مقابله کې لگا قیمتي وي او خوږوي لکه چرګ غخا د مړز غخا د دینه علاوه نور مرغان دي قیمتي او خوږي غوخي دي هغه به دې لپاره او هغه نه چې کم دی خوخوي وحور او غریبوي عین دغه سترګو والا کامثال پشان اللؤلؤ پشان د ملغرلو المكنون شغا پټي ساتلی شي دي دا چې خسته وی لکه څنګه مرغلره هغه انسان پټه ساتي همدا غرانګي خسته هور بدیتا ملاو شي دیتا جزاء اند بدل ده بما دهغه کان جو او يعملون چې عمل کو الله تعالی دې موږ تاسو سره نصیب کړه لا يسمعون نبأ اوردوی فيها بدی جنت کې لغون عبس خبره فضولیات لغویات خرافات دا به جنت کې دی اوریدون کې نوي بل ولا او نبا تاثیما د ګناه خبره به هم نه کېږي دینه به ادا کېږي هم نه د کیفیت به هم د دین راځي په دی باندې الا مگر قیلا یعنی وینا د دی سلام وی لکه سورہ یاسین کې الله تعالی ته فرمایلی دي سلام قولا من رب رحیم د الله طرف نه هم سلامتی وي د فرشتو طرف نه هم سلامتی وي د یو بل طرف نه هم سلامتی وي امن شغب ته امن ناری وي د هر طرف نه بدی باندې واصحاب یو ډلوا واصحاب الیمین او د خلاص ولا ما اصحاب الیمین څومره خستری د خلاص ولا څه خبر یته د خلاص ولونه چې دا څومره خستری
په مقام لحاظ سره فی صدرن دا په بیرو کې وی مخدودن هغه بیر به بغیر د ازغونه بوي یعنی بیر کې خوازغي دا به داسې بیري وي چې هغه کې به ازغي بنئي وطلح او کلا ممدود لاندې باندې اسوړان شي به یو بیا غوچي لکه څنګه چې تاسو په دې بازارونو کې ګورئ وظل او سوري ممدود اوګده لا محدود اوګده سوري بوي د باغونو او د جنتونو او د میوې و ماء او اوب مسکوب دراړول شو کې د دینه مختلف یو مراد یو د اوب شی چې ترواړی ایو خپل مزوي یو اوب د ابشار په صورت کې بر نه چراتويږي داسې هغه خپل مزوي او دا تقریبا په ټولو کیفیتونو باندې دا لفظ تحاوی کیږي په ټولو کیفیتونو ځکه چې قران کریم دی بیا د هر چا د خواهش او د هر چا د خپل د خواهش مطابق باغته د اوبو کې هغه خواهش موجود دي لکه څنګه باغونو کې د فوارو بل صورت وي د اوبو راړول شوی کله چې اوبو په دې موډ کې راتاویږي یا کله د اوبو لپاره داسې کلونه جوړ کی به باغې کې خسته تويږي کله د اوبو د ابشار په صورت کې برانه را برزيږي غړې را مزه کوي کله د باران شي که تاسو خیال کړئ په دې ونی باندې پریزي به هغه کترې راځي او نه خصفاوی هغه یو کتره برزيږي کته نو دا هر هغه کیفیت چې کوم به د خایس د پاره د جنت د پاره ضروری وي او د انسان غواړي هغه به دې باندې راضي وي الله دې موږ تاسو سره نصیب کړي وفاکهه او ابوي کثیره دیر میوه وفاکهه او میوه بوي کثیره دیر میوه بوي باغ کې لا مقطوعه نب ختميږي خدکیږي بنا ولا ممنوعه او نبد میوه نه من کېدلی شي چې بس ته ډېر شوی او یا بچا تخېټه خراب کیو یا بچو کې من کی نه بده په مرضی باندې وي څومره چې ده خړای شي جنت کې به حاجت بنه راځي انسان باندې هر څومره خوراک شي کی رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي چې ناری غوندي خلاب په جسم باندې راشي معمولی غوندي ناری خلا او هغه سره بددي هغه پړل شي شيونه وغیرہ هغه به ختم شي او د خلاب په خپل د خوشبوئی ذریعہ دی بیا الله دې موږ سره نصیب کړي وفرش او فرشنا مرفوعه اوچت کړي شوی اعلی فرشنا او بیا په فرشونو کې کتا خیال کړی ځنه دا هوټلو کې د انوي سیستمونه چې دا سلوي تختونه جوړ ولاندې د فرش خو په فرش کې د زید اوچت بهترین ځای د تکیه لپاره او د هغه کې ناستو لپاره جوړ شوی وي نور الله ور باندې خپويږي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې داسې مقام دی چې هیڅ باغ لیدلې نه وي چا باور لیدلې نه وي چا باغ باندې کې سوچم نه وي کړي دا دومره اعلی وي ان بشکمغب انشأناهن پیدا کو دې لپاره انشاء بنوي پیدائش سره کمی خزي دې باره کې بعد مفسرین معمولی غوند اختلاف شته اثر را ادا چې هغه خزا چې دې سره دنیا کې وا او جنت تلاړ شي هغه ورته مونږه پنوي تخلیق کې دوباره پیدا وکړو کله هغه څه کمې وی کاغه کې څه د خوې وغیرہ خو اسیم بغزه کې الحمدلله د ټولو لپاره یو شان دي خاص کوي خود جسمانی طور باندې کڅ کمې وی اومګه داغه ختم کو او په بهترین انداز کې باغ دې ته پیدا وکړو اواز فرمایي چې نوې هوري ورته پیدا وکړو نبی خدغور به ځنه ورسته ده نو دیو جنا معلومی کی دا چندا عمدہ بی بیان چې کوم دنیا کې وی الله تعالی باغ نوې پیدائش سره دې لپاره پیدا وکړي او کهوري نوې پیدا وکړي نو الله د شان نه بعید نه هغه نور پیدا کولې شي او پیدا کړی هم دې پیدا کوي به جنتیانو لپاره ان شاء ان پيونوي انداز پيو خيسته انداز په خولي انداز فجعلناهن نو بیا به موږ جوړی کو دی دا خزي چې دې لپاره دوباره ابکارا پیغلی د دې حیثیت به پیغلو کو بیا هغه بډېګانی یا عمر تیری یا د دنیا نور ایبونه او به نور مختلف تکلیفونه دي د زنانو او مختلف ایبونه دي دا ټول شنو به ختم شي او دا به باکری شي او باکری نه مراد چې کوم د موږ نن سبا ټیم ایج وایو یا 13-14 سال عمر او یا دینه ورستو نه دا عمر کې بالا تعالی دوی بیا پیدا وکي او دې باندې تاسو ځان کوی کې دا درس چونکه زمونږه ورونه سړی هم اوري او زنانه هم اوري دا دې کې صفاتونه عموما د سړی د لپاره بیان شي تا د لپاره بداسي خزوي داسي هوره بوي داسي وخاستوي او دا او د خځې ذکر صرف د هغه خایف بنیاد باندې شوی دی الله تعالی د دوړو فطرت مختلف پیدا کړی دی خځې فطرت بالکل به شان دي او د سړی فطرت بالکل بل شان دي سړی په خځې کې خایس لټي دا د سړی فطرت دی خپل خځه خسته غواړي
رنگینه غواړي او حیاناکه غواړي دا دغه خواهش ده او دې مقابله کې د خدای فطرت علاوه سے پیدا کړي ده چې هغه خپل خاوند خپل ځان سره مینا کون کې غواړي هغه لپاره دا ضروري نه چې ما خاوند خېستوي کمینو دا یو دویم صفت وي دا به یو ثاني حیثیت وي او وغیرہ نور صفاتونه خدا کم از کم د خدای خواهش دای چې ما سره د خاوند مینا کون کې بیا فرق تاسو ګورئ خدا د خاوند په خایس باندې ډیر کم خواري کوي ډیر کم خواري کوي دا غواړي چې ما که خاوند دې دا د خیستوي او دا د صفا ستروي او دا د په معاشري او په مقدمه مرتبه دی لوی وي خو خایس د پاره هغه خپل ځان باندې خواري کوي کاغه میک اپ ته او کاغه نور شی ندي کاغه نن سبا بیماریاں دي وغیرہ داغه په ځان خواري کوي دې د پاره چې الله تعالی د هغه په فطرت کې دا خبره اچولې ده چې څه داسې چل زه وکما په خپل چهره او په خپل باډي او په خپل خوې چې زه خاوند ته خسته ښکار شم نو خدام کوشش کوي د خپل ځان د خسته کولو او سړیم کوشش کوي چې زما خدای د خسته دا ګوري بلکې مقصد د پاره مقصد یو دی خو په ډول په انفرادي تور باندې وګورئ نو بیا بدل دی سړی ځان د پاره نه خدای د پاره خاص کوشش کوي خدای دا خوند د پاره نه ځان د پاره خاص کوشش کوي نو دیو جن الله تعالی په عمدي انداز کې دا ذکر هم کړی دی د جنت چې کني که خدای غواړي چې زه خسته ما نوغه خاص کې بیان کړی داغه خاص الله تعالی بیان کړی او که سړی غواړي چې ما د خدای خسته وي نوغه د پاره خدای خاصه بیان کړی نه دیو جنا دا اعتراض یا دا ځنه خلک قران کریم باندې اعتراض کول د پاره بیا دا خبره کوي چې کني خدای د پاره بیا سړي نو خدای خپل خاص لګته هغه د پاره او پاتې شمینا کون کی رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي مخکم راځي چې هر یو خاون دا په دې باندې قسم کوي چې ما نه خسته خدای د بل چا نشته او هر خدای هغه په دې باندې قسم کوي چې ما نه خسته خاون او ټول نه ډیره امه سره مینا کون کی ټول نه ډیره ما سره مینا کون کی به دې باندې کې نور ما حدیث دي لکه یو حدیث ته چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي علی رضی الله تعالی عنہ روایت ته چې آل د جمعې ورځ بازار لګي او هغه جمعې څنګه چې قیامت د ورځې حساب کتاب وي او هغه بازار کې بیا شکلونه بخرسي انداز شی بنوي لکه بازار ته به یو جنتی بلار شي هغه بالته شکلونه ګوري یو شکل به هغه پسند راشي چیرې دا ډېر خسته شکل دی نو چې واپس کور ته راځي دا هغه بیبي به مغه شان دی هغه د پاره شي او هغه شکل دا یو بل به مینی کول کې دي ټول سره همدارنګه رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمایي چې دومره خایس کوئی د دې زنانو چې کچېره د دې لوپټي یا وپیڅا کما لوپټه چې دې پسرې دا د دنیا تر ښکارا کړل شي نو د دنیا د اټول خایس او د دنیا ټول رنگینیانه دا بچتی شي ځکه چې هغه دومره چمکاوي یا دومره خسته وي او د هغه خوشبوئی به دومره زیاته وي چې هغه خوشبوئی نه به د دنیا څومره چې خوشبویان وي دا به کمزوري شي ختمه بشي او دا هغه خوشبوئی به د ټول دنیا کې به خورا شي د یوې خدای او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي چې د دې د ګټنو کې دنه چې کوم اډو کې ده هغه اډو کې چې کوم هغه مازغه دي هغه هم په ښکاری دومره ودا باریکی وي دومره الله تعالی د خسته پیدا کړی دا دومره الله تعالی دې موږ سره نصیب کړي نو فجعلناهن ابکارا نو جوړې بشي دی ابکارا بیغلی باکرا عربن اطرابا وسیمان ددهم عربن مینا کون کی اطرابا همزولی اما معنا مفسرین دا کړی دا اما معنا دا کړی دا مینه باندې خو ما تاسو ته حدیث بیان کړل او دا خو الله تعالی د شان سره ډیره نعوذ بالله کمزوري خبر وی چې جنت کې به یو بل ته یو ور کیو بیا مینه نه کوي دا خو کم از کم صفت ده او اطرابا د دې همزولی د دین اصل کې چې کم تحقیق د دې الفاظ بنیاد باندې کوم مفسرینو کړی دی د دې مراد دا دی چې د نسوانیت نه به برپوري وي هر هغه شی چې نسوانیت سره خستخ کاری کاغه دغه आवाज ده کاغه د باډي سټرکچر ده کاغه مینا کول دي کاغه ناز او ادا ده کاغه خپل خاوند ځان ته متوجه کول او هغه طریقه ده هغه باندې هر سره پويږي نو تدینه زیات تفصیل بیان دغه مناسب هم نه ده خو هر هغه صفات چې هغه نسوانیت سره خستخ کاری نو اطرابا هغه باغ نه برپوري وي هغه نه باغ برپوري وي لاصحاب اليمين دخیلات دا دخیل د وخته د نکونه د ناشونه به بربند وي خلوی وي او دې بټول بربند وي ټول مکمل عائشہ رضی الله تعالی عنها به رسول الله صلی الله علیه وسلم نه پښتنه وکړه چې دا موږ یو بل بیا ګورو نه شرم بنوي بیا
نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورته فرمایل چې هر انسان به دومره پریشان وي چې هغه ته د بل چانه د ځان اندازه به هم ورته نه لګي. بیا چې کله حساب کتاب وشي دا به الله تعالی ټول جدید ترین کی او د نر عمر به تقریبا د 30 او د 35 سال په منځ کې وي، د 30 او د 35 سال منځ کې، او د خځې عمر دا به د ټین ایج کې وي باکرا، او دې باندې کوم دغه د 13 نه تر 18 سال په عمر کې وي، 13 نه 18 سال په عمر کې. دا یو کیفیت شو. دویم کیفیت دا ده چې د قیامت دا سختیان به دا کوم چې الله تعالی ذکر کوي دا په مؤمن باندې نه راځي، مؤمن باندې به دا سختیان به نه وي چې دا ټول سهان د غي ګناهونو مطابق لکه څنګه چې موږ ته چا دنیا کې ویلي وي چې دنیا کې به تور تیار وي، بیا راته چا ویلي وي چرنا وي، بیا راته چا ویلي وي چې مشوبتوب وي، بیا راته چا ویلي وي چې بوډاتوب وي. نو موږ به دا څنګه وایو، موږ دا څنګه چلوي؟ خو چون کې موږ خپل اولیدل نو دنیا کې تیار مشته، دنیا کې رڼا مشته، دنیا کې خوشحالي مشته، دنیا کې خفګان مشته. اومدارنګي دا ورځ به اوګدوي خو نیکانو خلقو باندې الله تعالی دا لنډه هم کی او دا سختیان به هم پینې، سختیان به هم پینې. الله تعالی دې موږ تاسو دې سختینه بچ کی. او بیا څلور کیفیتونو کې سزا ملاويږي. مؤمن د پاره په ټول اول سزا په دنیا کې ملاوي. دا کوم چې زموږ تکلیفونه دي، بیماریاں دي، خفګانونه دي او شدت ده، دا ټول به الله تعالی د ګناهونو په بدل کې حساب کاونټینګ وو کیدا. والله سریع الحساب یا ان الله سریع الحساب دا معنا دا چې ستا یو سکند نه کم ملي سکند څه ورته وایي کدومره مطابق تکلیفي الته کاونټ کیږي، هغه اب کاونټ کیږي. دا به ټول الله تعالی حساب کتابو کې چې دومره مثلا دا جمع شو 100، دا 100 درجه د تکلیفونه دي او دلته ګناهونه دي 100، نو دا به ختم کی. دا د الله مؤمن باندې، مؤمن چې د ایمانی نو دنیا کې به دا سره سر بسر. بیا چې کله یو سړی الله تعالی درجه اوچتای، رسول الله صلی الله علیه وسلم دا حدیث په نتیجه کې بیان کوم، کله سړی درجه الله تعالی اوچتای او د عمل د هغه درجه مطابق نه دی نو د الله تعالی ډیر پریشانیانو کې راوړي، سختیانو کې، تکلیفونو کې. ځکه چې الله تعالی د اعلی درجه ور کوي عمل هغه دینه نو د باغی بنیاد باندې اوچت کی، هغه بنیاد باندې اوچت کی. لکه پیغمبرانو تکلیفونه ټول نه زیات د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په خپل فرمایي چې ما نه زیات تکلیفونه چانه دي دي. دې مطلب دا نه چې عمل کې کمزور یو، نه د هغه درجه لپاره، د هغه اوچتوالي لپاره او مستاسو نمونه لپاره دا خبره ضروری و. نو دا به دنیا کې ختم شي. کچېری یو سړی داسې بد قسمت دی چې دا هغه حساب کتاب دنیا کې برابر نشي نو الله به قبر کې هغه باندې سختی راولي، قبر کې به سختی راولي. بیا هغه د حساب کتاب برابر شي، کالتم برابر نشي نو قیامت سختی سره به مخامخ کی، التم برابر نشي نو بیا اخیری جهنم دی. خود ایمان نباد الله تعالی دې تاسو د هغه درې ور سختیانو نه بچ کی، ولله دې د دنیا په مونږ باندې اسانه کی. عربان اطرابا لاصحاب اليمين دا د خلاص ولا د پاره وي، د پاره د خلاص ولا ثلتن دا بيوډلوي من الاولين د مخکینو خلقنا، وثلتن او يوډلوي من الاخرين د رستنونهم دا ډیروي. اولو کې بم ډیروي، اوسنی کې بم ډیروي. الحمدلله نن تمام دي عام نکان خلق دي. او واصحاب الشمال او د غتلاس ولا چپړق ولا ما اصحاب الشمال څومره بد دي دا غتلاس ولا څنګه بوي دا بسلاس غتلاس ولا فی سموم هغه هوا چې باغې کې ډیره سخته ګرمي وي او یا د اور باقاعده شغلي وي پکې، لکه د اوري موسم کې به دغه اور شغله خو نه وي او هوا برازي او باغ هوا کې به بدی باندې اور وي. الله دې موږ تاسو بچ کی. وحمیم او په اشدلو خټدلو ابو کې وي. وذل او سوري من يحموم داسي سوري چې هغه به یخوال نه راولي بلکې د تور لوګي سورې وي، لکه سورې خو لوګان کوي ډیر زیات اور وي دغه نه چې کم لوګي را پورته شي نو هغه لوګي په خپل ډیر باعث تکلیف ده، دا په خپل ډیر زیات تکلیف ده. اور وي بیا ګرمي پکې وي. لا باردن نبغه يخوي هغه لوګي یخني بل پیدا کوي. ولا کریم او نه به د عزت ذریعہ وي، یعنی سړی ستوري ته کینی د آرام د پاره، د دمه د پاره، د عزت د پاره، نه دا به بنیاد باندې نه، د سزا په بنیاد باندې وي. داسي انهم بشکدوی کانوا قبل مخی ذالک د دینا مترفین. مترف معنا می تاسو ته بار کړی دا د دولت په بنیاد باندې نه غیدون کې دولت چې سړی سرکشه کړی وي، مقصد دولت ګرځولې وي، صرف د دولت اصول دنیا کې مقصد ګرځولې وي او مغه د دولت استعمال کې ټوله دنیا کې راکړی وي، بس د مترف ویل کی.
او هغه د وجنه بیا سرکشه شوی همي نیک دولتمن دا د الله تعالی لوی فضل دی دا غي باندې خو دولت چې سره دا عموما دا مالدار خلکو دا بچی کی کمی چې په خپل په دولت باندې هغه نشي او هغه خطربیت مونږ کی هغه نه بیا سرکشه خلک بیا جوړ شي عموما هم دا غرنګ کی هغه طرف ته اشاره ده وکانو او ودوی په دنیا کې یسرون چې زد وکاو اصرار وکاو علی الحنث په ګناه العظیم لویا باندې او دا ډېر عجیب بد قسمتی ده یو ګناه ده سړیو کې بیا ګناه باندې خمان شي ارمان کوي افسوس کوي چې نه مې وکړې بد مې کړې دي معافي غواړم غلط کارو شو او دا انسان هغه نفس ته چې کم ذکر په هغه کې شوی ده سوره یوسف کې هم شوی او چې درې وړه نفسونه او سوره قیامت کې برازي مخکي نفس اللوامه ورته ویل کی دا تقریبا عام انسانانو نفس هم دغه رنګي بعض خلک داسې بد قسمت دي چې هغه ګناو کی بیا په ګناه باندې فخر کوي داسې بدکاری می کړی دا داسې غلا می کړی و داسې سړی می مړ کو او داسې انداز کې می هغه قتل کړو او داسې می وغیرہ یعنی په خپل ګناه باندې ستم کوي او فخرم کوي په خپل ګناه باندې ټینګ په خپل ګناه باندې مستقل پاتې کیدون کې په خپل ګناه على الحنث العظیم وکانو او دوی یقولون چې ویل بي اذا متنا اي هر کله چې مونږ مړ شو وکنا او شو مونږ ترابن خاوري وعظاما او اډوکی ائنا اي بیا مونږ لمبعوثون را پاتولې شو دا به د دې خیالو او دنیا کې ملګیم ته لپاره و هم بنیاد باندې خو بددي اداغه ځکه به نیکی کول نه ده او اباؤنا الاولون یا پلاران دې په خواني انمږه په خواني ان دې بدا ویلي چې زمونږ د پخوانی پلاران چې کوم رشوي دي دا به بیا را پاتې بار بار دې باره کې خبره تیر شوې ده قل ته ورته جواب کې وایا ان الاولین بشکا یقینا اولون بنيهم والآخرین او درستنیهم لمجموعون لام تاکید د پاره د یقینا خامخا مونږ برا دای برا جمع کولې شي الى ميقات يوم اغورت د پاره معلوم چې هغه معلومه ده هغه ورځ د پاره به ټول را جمع کړل شي ثم بیا انکم تاسو ایها ای आवाज حرف ندا ده ایها الضالون اے گمراهانو المکذبون اے دروغ زنو اے دروغ غنون کو زما د پیغمبرانو زما آیتونو د پاره د دروغ نسبت کوونکو بیا بچوی پتا سبحانه لاکلونا خریب تاسو خوراک وی پتا سبحانه من شجر دونی من زقوم د زقومنا هغه بس تاسو خوراک کې لازم تاسو بچ کی دا غینا فمالئونا بس دکی بکی من هذا اغینا البطون خیٹی خیر باغینا دکی ملیانی بکی دکی بکی اغینا فشاربونا بس کی بدوی علیه باغی باندی من الحمیم دبرنا اشدلی اوبا کله چې سړی ګرم خوراک کی اډه خوراک کی دغه خو بوتل کی او هغه د کولډ ډرینګ وغیرہ او د سوډا واټر او دغه شونه ته دغه چې ګرمي پیدا شي نو الته خو به دې زکوم خورلې وی الله دې موږ تاسو بچ کی الله تعالی رسول الله صلی الله علیه وسلم دا ټول امت بچ کی نو پرنه بدی فریاد وکي چې موږ ته اوبر راکې دغه چې خېټه کې به اور شوي وي سوځي به وي نو بیا به جبرائیل د فرشتي ذریعہ سره الله تعالی دی هغه ونه تبوزي هغه به اوخري اور به پیدا وشي بیا به د غویني زوی د دې غنمیانو راجمع کی او هغه په دې باندې ورواړي برنه الله دې موږ تاسو معاف کړي کافر ده باندې مسلمان ته په ورته څنګه مسلمان انډیا ډیره خطرناک خبره ده خو دې الله تعالی دې موږ دې کیفیت نه بچ کی فرق اصل کې بدی کې کول دي چې د مسلمان چې کم ده آیا دا د کفر دی حالت نه یا د شرک دی حالت نه وتل ده او کوتل نه فرق دلته ده ګناه د وجه نه کی ګناه د وجه نه کی خدا به موږ څنګه معلومو چې دا سړی مشرک دی او که مشرک نه ده دلته مشکل ده بس گناهگار مسلمان یعنی گناهگار مسلمان بشک شرک دا چې دې ته پچاپلا سره پچاپلا باندې ته ټول تفصیل ته بیانوم یو سړی ده مثلا موجوده حالاتو کې آغا قبر تناس ته قبر ته سجدم کوي هغه ته یا پلانی را مدد شه هم وایي او سره منظم کوي وغیرہ دې باندې موږ څه وایي دا څوک ده نو کدا ځان ته مسلمان وایي نو دا مسلمان نه دا مشرک دی دا عقیده د ټیک نه نو عمدارنګي دو قسمه شرک ته دو قسمه منافقت ته او دو قسمه ایمان ده یو شرک عقیدتن ده او یو عملن ده او یو شرک
منافقت عملاً ده او یو عقیدتاً ده همدغه رنګي ایمان هم ده یو عملاً ایمان ده او یو عقیدتاً ایمان ده کچېره په عقیده کې ایمان وی عمل ده خراب وی نو د عمل مناسبت سره بدته ګناه ملو شي سزا او بیا به د عقیده په بنیاد باندې به جنت ته ځي د عقیده بنیاد باندې به جنت ته ځي د مقابله کې منافق ته عمل د نفاق کیږي لکه موږ تاسو نه الله تعالی دې موږ معاف کړي دروغ د منافقت عمل دې موږ وایو دوکه د منافقت عمل دې موږ کوو خیانت د منافقت عمل دې موږ نه کیږي نو د دې سزا د دې ګناہوں لکه څنګه چې ما ذکر وکړو خود د پسړه کې ایمان شته زړه د مؤمن دی نو د عمل بدله به الله ورکی دنیا کې قبر کې قیامت کې او بیا به الله تعالی وبس همدا رنګ شرک دی عملی شرک او عقیدتن شرک دا دواړه معاف کیږي نه دا دواړه معاف کیږي خو کله د پسړه کې عقیدتن ایمان وي ایمان موجود دی عمل کې د شرک شوی دی نو دا دواړو سزاګانو امکان شته چې معاف شي د منافقت او د کفر هغه عمل چې نه کړی خود شرک سزا به معاف کیږي نه سزا به خوري بس وګورئ سزا به خوري سزا ځکه چې الله وعده کړی دا چې ان الله لا یغفر نه به معاف کوي شرک او معاف کوي به علاوه د دینه چې ته خوښ شي ٹھیک شو دغه مشرک د شرک په بنیاد باندې دته په قیامت کې د قیامت په ورځ سزا او دنه علاوه دته په اور کې ورچولو کیفیت به هم په د باندې راځي او دې کې بیا د دین علاوه هغه غټ ګناګار لکه مثلا قتل کړي مسلمان ډیر شدید ترين ګناه ده د قتل کچېره دا مقتول معاف کی خو احادیث کې داسې واقعات ستري چې مقتول بالا تعالی او تراولي او مقتول ته بالا تعالی فرمایي دا سړی کنيک وي دا سړی کنيک وي الله هغه ته وایي چې دې معاف کړ دې بو دینه الله تعالی نه معاف کړ د زمر کړه او ما سره ظلم کړه معاف کوم نه وینه معاف کوي وستا حق ته اسلام مرضی ده طال باطل په ملاوي کې دتا خو هغه بنگله ګوري رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي یولری یو خسته بنگله ورته وخی ویا ولا تعالی دا چا دا بنگله دا څنګه ده ډېر خسته بنگله ده چاته به دا ملاويږي ډېر خوش قسمت دې به ملاويږي نو وای کدا معاف کینو هغه بدر کما نه دی ورته چې ما معاف کړ ان ګوري الله تعالی هغه لپاره بهانه جوړي د معاف کولو دا مختلف کیفیتونه دي کنه الله هغه لپاره بهانه جوړي نو عادت الله تعالی دا هغه په نتیجه کې به بنگله ورکی او دې الله تعالی دې په نتیجه کې معاف کی دې الله تعالی معاف کی همدارنګه مختلف احادیث چې تاسو د قبر ګورئ تاسو الحمدلله بخاری او مسلم اغستی دي تاسو مطالعه کړئ دا ټول مختلف کیفیتونه په راځي چې عقیده کې ایمان وی عقیده کې ایمان وی او د جهنم ته لاړ هم شي وروای چې جهنم تعالی الله تعالی دې موږ تاسو بچ کی الله تعالی دې دغه کیفیت نه موږ ټول بسي نو هغه سزا چې ملاو شي د عقیده په بنیاد باندې بیا الله تعالی د جهنم نه هم راوځي جهنم نه هم راوځي یو دا حدیث ما تاسو ذکر کړی هم ورسته ان شاء الله اخیری سفارو کې کلک وخت موږ ملاو شو بیا به ذکر کو چې هغه به اخیری سړی وي چې هغه به आवाज کوي یا حنان یا منان یا حنان یا منان جبرائیل علیہ السلام بالا تعالی تراشی په سجده باندې بپریزي بیا به اجازه تو غاړي بیا به ورشي اور پسې او بیا به غزنه راوبسي بیا به په چهره باندې د اور داغونه وي بیا بالا تعالی غور داغونه یو چې نو ورته وخی چې د کی ولم بابا او بیا به غرانه نوزي جنت تبارک الله تعالی به وځي دا د عقیده دا عقیده چې د ایمان په بنیاد باندې جوړ شوی او د مقابله کې کله چې عقیده د شرک یا د منافقت او یا د کفر د زړه نه دا تسلیم کړي کاغی عمل هر څومره خسته ولی نه اب جنت نه اب جنت نه الله دې موږ تاسو معاف کړي نو دې بدا ویلي چې موږ ته بدا ملاویږي بیا بدی پتا زکوم به ملاو شي او بار نه شیدلی او به فشاربونا بس کی بدوي شوربا پس شان دسکلو الهیم د اوخه کم اوخ کم چې ډیر سخت کې شوی وي او د تند د وجنا په اوبو باندې هغه ټوپ وهي خپل په ولګي نو دا خو به تګي وي نو د تګي د کیفیت د وجنا چې د لوخي د جامونه وګوري نو एकदम به حمله وکي دا غشان بس کی دی هاذا داب دوی ته بدا اولې شي نزلهم ملماسبه بد دوی وی یوم الدین په ورځ د جزاء د حساب کتاب دین حساب کتاب نوم هم ده او دا د قیامت د نمونه یونم ده هاذا نزلهم یوم الدین دا به ملماسبه وی دوی په ورځ د بدلې نحنو موږ خلقناکم پیدا کړی تاسو فلولا تصدقون بس تاسو ولې تصدیق نه کوئ موږ پیدا کړی بیا ولې تصدیق نه کوئ
افرایتم آیا ګورئ تاسو ما هغه تمنون چې تاسو یې تویوي د موت کور ولا فرحم کې دنه یعنی هغه حیثیت هغه کیفیت استاغه اصلیت او بیا د هغه منی په نتیجه کې دا دومره بهترین تخلیق د مور په خېټه کې دنه بیا غته روټي ورکول رزق ورکول او بیا د هغه دنه لوی دل او بیا د هغه پیدایش او بیا د نور عمر دا په خپل لوی سبب ته پدې کې انتم آیاتاسو تخلقونه پیدا کوي هغه ام نحنو یا کومګي الخالقون پیدا کون کیو داغه ماشوم نحنو مونږه قدرنا مونږه اندازه کړی دی بینکم استاسو بمنس کې الموت مرګ یو وخت مدې ته مقرر کړی دی وما نحنو او نه مونږه بمسبوقین یعنی مونږه نه مقابله کې غټون کی تاسو او نه مونږه شکست پړون کی مونږه په دې کار کې شکست نه خورو او دا کار کیږي مګ برازي او دا کومه کیفیت چې نور کړی شوی دا بکیږي او مونږ نه څوک دا مقابله او دا کار چې موږ فیصله کړی دا په دې کې رکاوټ څوک نشي اچولای مونږه عاجز کولای نشي څوک ناکامولای نشي څوک الا ان د دې خبرنا نبدل چې موږ بدل کو امثالکم استاسو بشان دي استاسو مثالونه استاسو شکلونه دوباره وننشئکم او موږ پیدا کو تاسو فيما فاغه کې لا تعلمون چې تاسو نه پیژنئ نه خبر اوس ولقد بتحقیق سره علمتم تاسو خبر یې پیژنئ ان نشأه الاولى پیدائش ورنبنه فلولا تذکرون نو بتا سوال نصیحت نه قبل وای دا نو بلی پیدائش باندې سوچو کا چې دا ګران دی دا کیفیت وګوره او بیا دوباره پیدا کول باندې سوچو کا کیفیت وګوره هغه ګران دی کدا ګران دی نو کاغه ته کوی چې الله کړی دی او ما نه دی کړی او زینه شم کوله الله کولی شي نو دا دوباره پیدا کول الله د پر بیا ګران دی افرایتم آیا کتلی دی تاسو ما هغه تحرثون چې تاسو کاروانده کوي کړی یجمکی کی هر فصل ته ویل کیږي تاسو د خپل فصل باندې سوچ نه کړئ یو دانه په پټي کې وګرځوي داغه په نتیجه کې څومره لوی بوټي ونه را جوړ شي بیا داغه په نتیجه کې میوه داغه میوه خستا خوراک بیا داغه بوس او پانی وغیرہ د جناورو خوراک بیا داغه لرګي ستاسو لپاره د خایس ذریعہ یا نور د غور د سوزدلو ذریعہ وغیرہ وانتم آیاتاسو تزرعونه دا زرغونوي دا زراعت تاسو کوي ام نحنو یا کومګه الزارعون د دې رازرغونون کیو د زمکنا لو نشاء او کچریم غوړو لجعلناه نكبدا خطاما رزا فظلتم نشيبتا سو تفكهون حیران فکر بکوي بیا به حیران شي کومګه د فصل د ختم کو او ته خوشاله چې کنه دا به زیړ شي او بیا به اورې بما او بیا به دانه کما او بیا به وړ کما او بیا به ما ځلې شي کته نه مخکې زیړ ته ختم کوم ته کی سره ولې شي دې سره ولې کو نه شي ان بشکمغا لمغرمون بیا بتا سوای چې موږ خطاوان کی شو دیوالیا لفظی معنا دیوالیا شومغا هغه چې خواري موکلا فصل موکارو خواري او زاری موکلا او بیا ختم شټول بل نحنو بلکې موږ محرومون بد نصیب یو محروم کړل شو پات کړل شو افرایتم آیاتاسو کتیدلی دی الماء او الذی تشربون چې تاسو یې څکای تاسو خپل ابو باندې سوچ کړی دی انتم آیاتاسو انزلتموه راورولی دی دا من المزن دا اورول ځای ان د اوریاتونه ام نحن المنزلون یا مونږ د دې راورون کیو مونږ د بارانه راخته کړی دي کدا د دې راخته کون کیي ولو نشاء کشیر مونږ غواړو جعلناه نکب اغا وجاجن ترخی چې خوند نه وي ځکه نه اسکل نه شي فلولا تشکرون ول شکر نه ادا کوي دا وبو ته وګوره چې ما در کړی دي او دا په کې سونه دي به ما جمع کړی دي دا کې سونه بیلیږي نه دا الو زینا او دنیا کې دا ډوړه کې سونه شتا په خپل دا ملاویږي نه به د دې ځکه به د خوږی او بیا یخي او دا د لاسونو نعمتونه دي او که الله تعالی په دې کې تاریخواله واچي نو تاسو خو غولای شي نو ولې د الله شکریا نه ادا کوي افرایتم ایلذل تاسو النار اور التي هغا تورون چې تاسو بلوي تاسو کوم اور چې بلوي نن زواده کیسونه دي باندې تاسو سوچ کړی دی هغه لګي دا باندې تاسو سوچ کړی دی الله فرمایي انتم تاسو انشأتم پیدا کړی دی دا شجرتها وندها غي ام او یا نحنو مونږه المنشئون پیدا کون کی دا غي نحنو مونږه جعلناها جوړ کړی دی دا تذکرتن نصیحت ومتاعا او سامان للمقوین د پاره د مسافرو د دغه ونی
او د دې د نصیحت د پاره د ځمکې کې د عمر تیرولو د پاره او د دې لپاره بعض معنی د یقین په بنیاد باندې هم کړی دا څوک چې یقین کوي هغه د پاره فسبح بس پاکی بیان کا سبحان الله او آیا سبحان الله وبحمده او آیا یا نور تسبیحات کا بسم ربک د نامه در خپلنا العظیم چې لوی دی دا آیت کله نازل شو رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمایل چې دا په رکوع کې کېږي لکه موږ وایو سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم مدا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د نور دعاګانو نه علاوه د اذکارو نه علاوه یو ذکر په رکوع کې دا هم سبحان ربی العظیم فلا اقسم بس دا سینه ده دا دای چې سوای دا سینه ده اقسم ز قسم کرما بمواقع النجوم فاغذ چې پریوتل زید هغه دستورو پریوزی په کستوري وانه او بشک هغه لقسم یو تقسیم ده لو تعلمون کچری تاسو په هیږي عظیم لوی دا یو قسم ده معنا دا ما صحیح ونه کړل دا یو قسم ده تقسیم نه ده دا یو قسم ده کچری تاسو په هیږي انه بشک هغه لقران دا قران ده کریم عزت والا لوی شان والا لوی درجه والا فی کتاب په کتاب کې مکنون چې پټ ده هغه کتاب چې لوح محفوظ ده هغه کې ساتل شوی ده لا یمسه لاس نشي لګولې دتا الا المطهرون مگر هغه چې پاک شي وي یو معنی ده یعنی پکار ده چې پاک د ایمانی کیفیت کې بیا دین عالمانو او مفسرینو دا اندازه لګولې ده چې بغیر او دسنا لاس لګول قران کریم ته یا د الفاظ ته دا مناسب نه ده خو یو معنا د دې په لم ډیره مزیدار ده چې هغه بعض مفسرینو کړی دا چې لا یمسه نشر سیدل دتا د قران کریم فائدو ته د قران کریم لوی درجو ته الا المطهرون مگر هغه سونه یا هغه نفسونه چې هغه پاک شي وي هغه د شرک نه د بدعات نه د خرافات نه او د ګناهونو نه پاک وي نو هغه د دینه فائدہ غستل شي او د دلیل کې ورستو قران کریم کې مختلف آیاتونه هم تیر شوي دي چې ورنزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين الا خسارا مؤمنانو لپاره شفاء ده او ذریعہ د ګټه ده او کافر لپاره ذریعہ د نقصان ده نو لاس نشي لګولې دته مگر هغه چې پاک شي وي لوح محفوظ دي بالکل ما ته کو دې دا معنا معلومه نه جی لا يمس انه لقران کریم بشک دا یو قران دی فی کتاب مکنون عمدغه قران التبرا په لوح محفوظ کې هم دی لا يمسه لاستشی ورل دتا الا المطهرون مگر پاک شوی نو قدا قران یوازې په لوح محفوظ کې وی او دلته نه وی نبي هغه فرشته مراد دي او کدا دلته هم جواب ته سوال جی جواب بالکل تنزیل نازل شوه ده من رب العالمین در رب العالمین طرفنا اف بهذا الحديث نو آیا په دې خبره انتم تاسو مدهنون سستی کون کیي یعنی د قران نه د نور شیونو لپاره تاسو ته وخت او کار او ذریعہ د ټول اشتري خو چې قران راشي به تاسو سره وخت نه مونږ چې د ماشومان سکولونو کې داخلو مونږ څومره هغه لپاره خواري کوو فیسونه ورکو سکولونو اندازه لګو وغیرہ او چې کله د قران خبره ای نو به هغه کاریګورو چې ټول نه کمې پیسې اخلي او هغه کور د آسان سره راځي هغه مول نه ګورو هو کچته ګوري مثلا او په جمعات کې سره واده ګډو بيزوغونته ورشړو او بیا په سونو کسان هغه یو تناستي او ډنډای نیولې وي هغه نه معلومات کوو نو پویګو په دې باندې یعنی خو کمه ده نو قران په خودنو کې ده کمه ده نو دلته ده او کا مسدینه مقابله کې نور شي نه دي هغه کې مونږه کمه نه کړي او نه کو اثر وی غنو هغه ځان لپاره فخر غنو دا غي ځان لپاره مستقبل حالان کې مستقبل خو د دنیا نه ده مستقبل خو آخرت کې ده مستقبل خو آخرت کې ده نو الله فرمایي چې بس په دې خبره تاسو سستی کوئ امریکا قرآن کې تاسو د دې منل د دې بیانول د دې باندې استقبال وغیرہ وتجعلون او جوړوي تاسو رزقکم هغه خوراک خپل رزق خپل انکم بشک تاسو تکذبون تاسو درو غنئ یعنی دا درو او د قرآن پر مسخري او دا درو دا تاسو بس تاسو ضروری غنل دي څنګه چې خوراک ضروری ده
بس همدغه څه کوي لکه څنګه چې خوراک نه بغیر یو سړی ژوندې پاتې کېدی نشي نو همدغه رنګ دا کار تاسو هم دومره ضروري ګڼل دي فلولا اذا بلغت الحلقوم بسولنا اذا هر کلا بلغت چې اورسیږي الحلقوم اغا ساتا دا مریتا غروخ ته دی وانتم اوتاسو حين اذن بدغه وخت کې تنظرون ګورئ خبر تاسو مخه ته پروتي مړی او په دې وخت کې باغامري او داغه صاحب دي مړی ته رسیدلی او هیڅ وکولای نشي او بیا الله فرمایي ونحن مونږه اقرب نحيو الیه دتا منکم استاسنا ولکن او لیکن لا تبصرون تاسو نه ګورئ مونږ ورته نږدې خو تاسو مونږ نه ګورئ زمونږ د فرشتي زمونږ د ساغ استل زمونږ د هغه کیفیت فلولا ان کنتم بسولنا کچری ان کچری کنتم یی تاسو غیر مدینین دچا محکوم نه یی یعنی که تاسو د بلچا په غلامی کې یا د بلچا تاسو داسې را ګرکړی نه یی ترجعونها بیرته راو ګرځوي دا ان کنتم صادقین کرشتنی یی په دغه وخت کې لږ د مړ ایمان را واپس کی تاسو کولای شي نو چې دا نشي کولای نو بیا تاسو دا الله تعالی خبره ولې نه مانی فاما ان كان كچریوی من المقربین د نجدو خلقنا د مقربنا د مړ کاغه د نجدو خلقنا فروح نو آرام ده وريحان او خوشبویان دي ګلونه دي مزيدي وجنت نعيم او باغ د نعمتونو نډک واما او کچری ان كان وی من اصحاب اليمين د خلاص ولونا فسلام سلام دے لکتا د پارا دمړی ته الله وای نو بیا غتا د پارا سلام دے د الله تعالی طرفنا امن دے من اصحاب اليمين د خلاص ولو طرفنا واما ان كان كچيري من المكذبين د دروغ غنون کنا چې زمونږه آیتونو ته د دروغ نسبت کړي وي الضالین د گمراهانو نوي فنزلون نو مل مستیادا من حمیم د خټدلو اوبو اگرم اوبو وتصلیتو او ننوتل دي د رسول دي د جهنم جهنم تا ان هذا بشکدا لهو البتا حق د حق ته اليقین یقینی خبره ده دا چې حق ته به شک نشته حق په خپل یقین ده خدا په دې باندې مزید دلیل ده رښتیا کېدو لپاره چې کیږي بمدا غرنګي فسبح بس باقی بیان کا بسم ربک العظیم ونم در خپل چلو شان ولده لوی د عزت داغه لوی د مرتبه داغه بسم الله الرحمن الرحیم سوره حدید دا مدنی سورت ہے پدې کې د انفاق فی سبیل الله باره کې الله تعالی آیاتونه نازل کړي دي هغه باره کې مضمون دی ورکه او سورت د مدینه ده سبح پاکی بیان کړی دا لله الله د پاره ما هغه فی السماوات چې پاسمانونو کې دي والارض او پزماکه کې دي پاکی بیان ای پاکی بیان کړی دا هغه چې اسمانونو او پزماکه کې دي او هو هغه العزیز او ذرور دی الحکیم خاوند حکمت ولده له اغد پارا ملک السماوات بسعید د اسمانونو والارض او د زمکی یحیی اغاش باندې کول کوي او یمیت او مر کول کوي او هو او هغه علی کل شیء فهر یشی باندې قدیر قادر ده هر یو کار کون کړي هغه ته رکاوټ اچون کې څوک نشتا هو الاول هغه اول ده والآخر او اخرنه ده والظاهر او کار ده والباطن او پټ ده وهو اوغا بكل شيء عليم باشبان په ده رسول الله صلی الله علیه و سلم یو دعا ده مسلم شریف کې دا ذکر ده ترمذی کې هم ده ابو هريره نے روایت ده او عائشہ رضی الله تعالی عنها هم چې الله تعالی رسول الله صلی الله علیه وسلم دا دعا کوله انت الاول فليس قبلك شيء فاولي ثاني مخکې شي نشته وانت الاخر او تاخرنه فليس بعدك شيء نتانا ورستم شي نشته دي ارڅه به ختم شي او ته به باقی پاتې شي هیڅ شي نه او ته موجود وي وانت الظاهر او ته ظاهري فليس فوقك شيء نشته تانا برت شي ذکر کېدو او د اوچتېدو او د مرتبه وانت الباطن او ته پټي فليس دونك شيء نشته تانا علاوه بل شي دا د بهترین تشریح ده د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا حدیث جی د دې آیاتونو بعض آیاتونو چې کوم درجه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم خود لیدا
چې دې کې دا فائدہ ده لکه سو آیت کرسی کې هم دا رنګ نور هم دا رنګ په هغه آیتونو کې یو آیت دا هم ده چې دا آیت سکول ولی د لپاره 1000 تک دا شو لکه زر آیتونه هغه ولستل او دا د اسماء الحسنا برکت دي د اسماء الحسنا په بنیاد باندې لکه څنګه چې سورته حشر کې ورسته برازي هغه کې اخیری درې آیتونه دي هغه کې اسماء الحسنا دي دا غیر برکتونه دي الله تعالی دې تاسو ته نصیب کړي هو الذی الله غذات خلق السماوات چې پیدا کړی دي اسمانونه والارض او زمکا فی 6 ایام پشبګ ورځو کې ثم استوى او بیا برابر شو علی العرش عرش باندې یعلم ویګا ما په هغه څه یلیجو چې ننوزی فی الارض پسمکا کې داخليږي پسمکا کې وما او باغا یخرجو چې راوزی من هذا اغینا کاغه بچیدی کاغه وبدی کاغه وندا کاغه سروي ده کاغه انسان ده د قبر په صورت کې او بیا پیدا کیدو په صورت کې هر یو صورت چې ده وما او باغا ينزلو چې راضی من السماء دبرنا راکوزیږي دبرنا وما او باغا يعرجو چې خيجي فيها بدی اسمان کې کعمل ندی کا دعاګانی دي کا فرشتي دي او کا پریان دي او کا ارچ دي وهو اوغا معكم تاسو سره ده اينما هر ځای کې کنتم چې تاسو والله ولا تعالی بما تعملون اغملنا چې تاسو کوي بصیر لیدون کې ده بنا ده له امد الله د پاره ملک السماوات بسید الاسمانونو والارض او دزمکی والى الله او الله تعالی طرف ته ترجع الامور واپس کړل بشي اټول کارونه اخیری فیصله الله سره ده یولج الليل اغنا نباس شپا فی النهار پورز کی ویولج النهار او داخلی ورځ فی الليل بشپې کی وهو او هغه علیم په ده بذات الصدور پرازونو د سینو یا په خواندانو د سینو د هر سینې خواند هغه خبر ده چې داغه په لور کې څه خبر ده او څه اراده ده امنو ایمان راوړی بالله تعالی باندې ورسوله او داغه پیغمبر باندې وانفقوا او خرچو کوي مما دهغنا جعلکم چغ جوړ کړی تاسو مستخلفینا جانشینان خلیفگان فيه پدې کې فلذین بسغ کسان امنو چې ایمان راوړل دي منکم استاسنا وانفقوا او خرچ وکړو لهم اغوی د پاره اجر کبیر بدل دې ډېر لوی ومالکم او تشوی دی پتاسو لا تؤمنون چې ایمان نه راوړی تاسو بالله بالله والرسول او پیغمبر يدعوکم دعوت درکې تاسو ته راغواړي تاسو لتؤمنو دې لپاره چې تاسو ایمان راوړی بربکم خپل رب باندې وقد پتاکیک سرا اخذا اغست دا اغه میثاقکم وعده تاسو نه مضبوطه وعده ان کنتم مؤمنین کتا سو مؤمنان یی پیدائش نو مخیوم او غنا بعدهم او هر مازه کیمغه وعده کو الله تعالی سره هو الذی الله غزات ينزل جنازلی علی عبده فقل بنده باندې آیاتنا بینات واضحه ليخرجکم دیر پارا چرو بسیتاسو من الظلمات الى النور د تیارون رڼاتا دا د قران کریم مقصد مخکیم بار بیان شوی دی بیا بیان شو د قران مقصد اصل کې صرف ثواب حاصل اول ندی بلکې د تیارې نه رڼا تراوتل دي او دغه مقصد د قران کریم کچېری قران نمونګه دا کار نه خلو صرف د ختمونو د دمونو د تعویذونو په غاړه کې چولو او دا کار ته خلو د قران کریم مقصد نه دی دغه فائدې شته فائدې په هر انداز کې شته چې کوم انداز کې ته نه اخلي خدا الله تعالی دې لپاره راستول نه دی د اصل مقصد د تیارې نه رڼا تراوتل دي وان الله وبشکل تعالی بكم پتا سبحان دی لرؤوف ډیر مهربان دی رأفت نرمی کونکه رحیم او رحم کونکه دی ومالکم او تشوی دی پتا سو هل لا تنفقوا چې خرج نه کوي فی سبیل الله د الله پلا رکی ولله او الله د پاره میراث السماوات میراث د اسمانونو پاتې کېدل دي د اسمانونو والارض او د زمکی لکه چې کته څومره جمع کینو زیب بیا وستا بچین وسی او بیا دغه رنګ دا ټول بلار چې الله ته وفاتی لا یستوی ندی برابر منکم استاسنا من اغثو انفقا چې خرچ وکړو من قبل الفتح مخکې د فتح کې دوه د مکینا وقاتل او جګړه وکړه
هغه جګړه او هغه خرچه د دې ورستنی خرچه کوونکو سره برابر نه ده. که وخت ډیر زیاته تکلیف و ډیر زیاته سختی و ډیر زیاته ضرورت رسول الله صلی الله علیه وسلم ته او امکان هم د ګټې نه نو که چا ور کول او یا چا جهاد کو نو 100% اخرت د پاره اوس دغه بیا امکانات د ګټې او د نور شنو بیا پیدا وشي. اولئک امدغه خلق دي اعظمو چې ډېر لوی دي درجتن په درجه کې من الذين دعوا خلقنا انفقوا چې خرچ وکړو من بعد دین اورستو وقاتلوا او جهاد وکړو وکلن او دا ټول یعنی ټول سره وعد الله وعد کړی الله تعالی الحسنى د خې بدلی الله په بدل ټول ته خسته ورکی او چې کومه درجه دړم بنو دا هغه درجه د ورستنو نشته. والله او الله تعالی بما تعملون اغملنا چې تاسو کوي خبير خبر ده. من سوق ده منزل الذي سوق ده غزاد يقرض الله چې قرض ورکی الله تا قرضا حسنا قرض خستا قرض تعالی ویلي ځکه چې زه بدل در کوم نو چې تماته یو شعر کوي او زه بیا در کوم کوم دې ته قرض وای نو څوک دې چې ورکی قرض الله تعالی تا حسنا خستا فيضاعفه بیا بالا تعالی دو چند کی آغا له هغه د پارا وله او هغه د پارا اجر کبیر بدل د ډېر لوی. د آیت چې کله نازل شو ابن ابي خاتم رضی الله تعالی عنہ کی دا کتاب کی دا حدیث نقل کړی دی چې ابو دادا یو صحابي رضی الله تعالی عنہ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم چې د آیت تلاوت کو نه پښتنه وکړه چې یا رسول الله قرض غواړي و یا قرض غواړي وی خدلاس راکا رسول الله صلی الله علیه وسلم لاس ورته ورکو لاس داسې لاس کیونیو او بیا ورته فرمایل چې زما هغه فلانه باغ او هغه ټول نډر زما وخت او ډېر لوی باغ دی هغه ما الله تعالی په لار کې ورکو او په هغه باغ کې شپږ سو کجورو ونیوي شپږ سو او باغې کې خپل کور هم ودد او خدای او بچي هم شکل دا سودا وکړه نو د لاړو کور ته او دغه کو خدای ته आवाज وکړو چې اے مورید دغدا ما دغه باغ او دغه کور د رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د الله رضا کې ورکړه ده ته اوزا نو فورن هغه خدمت ته جواب کې فرمایل چې ډیره بهترینه سودا دی وکړه ډیر خدای وکړ او بیا هغه کور او باغ پرې خدل رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د الله پر رضا کې ورکړه. یوم باغ ورځي تر المؤمنین چې تبو ګوري مؤمنان سړي والمؤمنات او مؤمنان زنانا يسعى چې منډي بوهي نورهم د نور د دوی بین ایدیهم د دې نوړان دي و بی ایمانهم او د دې خي طرف ته بشراکم زیره ده تاسو د پاره الیوم ننرذی خي طرف ته مخ طرف ته دا ولی خي طرف ته مخ طرف ته ځکه چې دا رڼا به خلاص کینی ولي نو خیر تر مخ طرف ته ترڼا وي او دا به اسیم د خي طرف ته ولا وي چې نه عموما مقصد جهنميان او دا غي طرفونه وي نو دا به غي د پاره رڼا وي. او په امدی حواله سره یو بل حدیث ته د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم چې دا بخیلاس کې الله ورکړي وي او دغه رڼا بوي چې د برازي جن رڼا بداسي وي چې لکه د اسمانونو نواله او د دسمکه اخره حصے پورې دومره ډېر رڼا بوي دنو او دنو بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم مثال پیش کوي چې دومره وی لکه د مدینه دنو دومره وی لکه د کور دنو دومره وی چې اله د خپل قدمونه بده پکې ګوري دا به د ایمان کیفیت په دنیا کې څومره چې ایمان مضبوط وي ډیر وی عمل نیک او دومره به اغرنا زیاتوي دومره به اغرنا زیاتوي. و بی ایمانهم او د دې خي طرف ته بشراکم زیره ده الیوم انن ورځ تاسو د پاره جناتن د داسې باغونو تجری چې روان بوي من تحتها الانهار او دا غلاند نهرونه خالدین فیها همیشه بوي باغې کې ذالک امدغه هو الفوز العظیم امدغه لو کامیابی ده. یوم باغ ورځ یقول ابوای المنافقون منافقان سړي والمنافقات او منافقان زنانا للذین او خلقتا امنوا ایمان راوړل دي انظرونا انتظار کوي مونږ ته نقتبس چې مونږه رڼا واخلوس کروټه واخلو اور بلکو من نورکم استاس درنانا قیلا دیتب اویل شي ارجعوا واپس لاړ شي دنیا ته وراءکم اقبلوا شغاننا فلتمسوا بأولتوي الت نورا نورنا موږ دا رڼا ځان سره دنیا نه راوړې ده د ایمان په صورت کې موږ راوړې او ایمان مال ته راوړې نو دلته خو رڼا نه ملاويږي کدا سره رڼا په کار یو واپس دنیا ته لاړ شي الته ځان سره راوړې نو واپس دنیا ته خبرات لې نشي بیا فضربا نو ابو هل شي وا بچول شي یا به اودرول شي
بینهم د دې په منځ کې بسور یو دیوال له د هغه باب یو دروازه وی ا دیوال هغه دروازه لکه چې جنتیان به اور سره رواني رڼا سره نور سره او د جنت داخل شي او د جنت دروازه به بند شي نو منافقین به بهر پاتې شي او جنتیان بدن لاړ شي بابن دروازه باطنه چننه حساب د هغه فيه باغه کې الرحمت مهرباني وی جنت بوي جنتیان مننه وزي وظاهره او د برنه حصہ د هغه من قبله العذاب وی بداغین عذاب مخامخ هغه په دې لپاره د عذاب ذریعہ شي بیا ینادونهم आवाज بو کی دوی تا د منافقین بو आवाज کی دوی تا الم نکم ماکم ايمن غنو تاسو سره الم نکن ايمن غنو ماکم تاسو سره قالوا دی بوای بلا ولنا تاسو سره وای دنیا کې ولکنکم لیکن تاسو فتنتم ازمائش کی واچولې شوي تاسو په فتنه کې واچول ازمائش کې واچول انفسکم خپل ځانونه په خپل تاسو په خپل په فتنه کې وګورئ دي تاسو په خپل ایمان راوړل او په دې کې تاسو په خپل ځان هلاک کړو وتربستم او تاسو انتظار وکړو ورتبتم او تاسو شک وکړو ځکه چې منافق هر وخت د دې انتظار کې چیکټه چرته او درې لګ وضاحت وشي چې کامیابی می کم ذکی دا ګټه کم ذکی دا څومره به ملاويږي چرته به ملاويږي نو دا هغه انتظار کې تاسو باندې عمر تیر شو او دا انتظار کې تاسو په شک کې واچولې وغرتکم او تاسو ته د قدر کلا الامانی یو ارزوګان استاسو د دروغ ارزو چې بیا بداسي وي او داسي بنئ ځان نه جوړ کړی شي ارزو حتا ترغه وخت پوری جاء چراغ امر الله حکم د الله وغرکم او دو قدر کلا تاسو ته بالله تعالی تعالی باندې الغرور دوکي ورکون کی ان شیطان تاسو دوکي کې واچولې فالیوم بسنن رضی لا یؤخذو نبشی اغسطلے منکم استاسنا فدیه ولا او نب من الذین اغو خلقنا کفرو چی کافران دی یعنی که فدیه ورکوئی نو نشی خلاصی دلے او نتا سرشتاو نا اللہ تعالی خریدا سنا مأواکم النار زید استاس اور دے ہیا مولاکم امدغ استاس زیدے امدغ تاس سرخائی امدغ تاس بہترین دے وبئس المصير او ډېر بد ځای د ورتلو دی الم یعنی للذین آیا نظر غله وخت په هغه کسانو باندې د پاره دغه کسانو امنو چې ایمان راوړل دي ان تخشع چې نرم شي او یریږي قلوبهم زړه د دوی لذکر الله د ذکر د الله د پاره هغه مؤمنان چې ابتدایي مؤمنان دي یعنی دوی نور د څه شي انتظار کوي وکاده یو زړه د دین نرم شو لکه کدا خبر الله تعالی موږ ته کوي چې دا دومره قران تاسو واوریدو دا دومره تاسو معنی او د شرک او د توحید خبره واوریدي اوسم تاسو نرم ندي اوسم د الله تعالی مانون کې نه یي لذکر الله د الله د یاد لپاره وما هغه نزل چې نازل شوه ده من الحق د حقنا ولا يكونوا او دوی بنوي کلذین پشان د او کسانو اوتل کتابه چې ورکړی شوه ده ولا يكونوا او نبوی د پشان داو کسانو چې ورکړی شوی د کتاب من قبل دین وړاندې فطال بس وګدش ولا علیهم الامدو باغی باندې اغمدا فقصد بیسخ شل قلوبهم زنه د ابوی د اهل کتاب دغه کیسې ټول بیان شوی دي تاسو ته وکثیر او ډیر منهم دا غوی نفاسقون نفرمانو اعلموا بوشی ان الله بشکل تعالی یحیی الارض ژوند کی زمکا بعد موتها ورست د مرکیدو د اغینا یعنی وچوالی د اغینا قد په تحقیق سره بینا مونږ بیان کړی دي لکم تاسو د پاره الآیات آیاتنا لعلکم د پاره چې تاسو تعقلون وه شی عقل نکار واخلئ ان المصدقین بشکا صدقه ور کون کی خیرات کون کی سړی والمصدقات او خیرات ور کون کی زنانا واقرضوا او کوم چې قرض ورکړه الله تعالی ته قرضا حسنا قرض خستا یضاعف دو چند بکړې شي لهم اغه د پاره بدل د اغه ولهم او اغه د پاره اجر بدلی دی کریم د عزت والذین آکسان آمنو چې ایمان راوړی وي بالله بالله باندې ورسوله او دغه پیغمبرانو اولئک هم دغه کسان هم الصدیقون هم دغه رښتینی دي والشهداء او گواهان یو معنا دار
دویمه معنا مفسرینو کړی دا همدغه کسان همدا رښتیا کوونکي دي د خپل وعده او شهدا او په درجه کې به د شهیدانو بوي عند ربهم د دې رب سره لهم دوی د پاره اجرهم بدل د دوی و نورهم او لرنا د دوی نور د دوی والذین اواکسان کفروا چې انکار وکړو وکذبوا او دروغ وګڼل بآیاتنا زمغ آیاتنا اولئک هم دغه خلق اصحاب الجحیم دا ملګری جهنم بوي